बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नन बजा आखिरनी टॉपिकونه स्टडी कोम او 9 क्लास केमिस्ट्री 4 नंबर चैप्टर हम स्टार्ट करो। पागे के अवलने टॉपिक सशरी जमन सरा शेप ऑफ मॉलिक्यूल। नो शेप ऑफ मॉलिक्यूल स्टडी को which जमन सरा द कार्बन डाइऑक्साइड शेप څنګه دی نو زمون سره د کاربن ډای اکساید زمون سره کاربن سلور بانډ جوړي او د داسې دوه ډبل بانډونه د اکسیجن سره جوړ کړي او دوه ډبل بانډونه د سره جوړ کړي دي بل اکسیجن سره جوړ کړي دي نو دی یو سټرکچر جوړ کړي داسې سټریټ سټرکچر جوړ کړي دی سټرکچر ته موږ لینیر سټرکچر وایو او په دې کې به انګل وی 180 انګل وی او سټرکچر به الګ جدا کیږي الګ به ډیفرنس راځي نو زه دا نیکس एग्जांपल एक्सप्लेन कोम तاسو ته پته ولګي دا زموږ سره واټر مالیکول دی واټر مالیکول کې یو هایدروجن دی یو اکسیجن دی بل هایدروجن دی یعنی دوه هایدروجن دی یو اکسیجن دی او د اکسیجن سره دوه لون پیر هم ورسره دي نو د دې دا سټرکچر څنګه دی د سټرکچر ته موږ وایو انګولر سټرکچر یعنی داسې بینډ شوی دی یا ته بینډ سټرکچر وایو انګولر سټرکچر وته هم وایو او بینډ سټرکچر وته هم وایو انګولر سټرکچر یا بینډ سټرکچر نو دا بینډ سټرکچر د څه د وجې نه دی د دې دا سټرکچر بینډ ولې دی ځکه چې دلته زموږ سره اکسیجن سنټرل اټم دی زموږ سره اکسیجن سنټرل اټم دی او د دې سنټرل اټم سره دوه لون پیر دي نو د دوی لون پیر په منځ کې ریپلجن دی یعنی دا الکترونز دي دا الکترون باندې نیگیټیو چارج دي نو د دې نیگیټیو چارج د وجې نه په خپل منځ کې ریفلجن وي نو دا باند داسې بینډ شي نو دا واټر سټرکچر یا انګولر سټرکچر دی یا بینډ سټرکچر دی او په دې کې انګل څومره دی د دې سایډ نه واخله دې سایډ پورې انګل څومره دی 104.5 ډیګري بیا زموږ سره CH4 بل سره CH4 دا زموږ سره CH4 مالیکول دی نو CH4 ما خو تاسو ته مخکې خبره وکړه چې زموږ سره کاربن سلور بانډ جوړي او دلته سلور هایدروجن هم ته اټیچ دي نو چې سلور هایدروجن وته اټیچ دي نو په دې کې خو لون پیر نشته نو چې لون پیر نه وي بیا به چې یو اټم وي سلور بانډ جوړي نو دغه شان بانډ به جوړي چې لون پیر پکې نه وي ځکه چې د لون پیر په خپل منځ کې خو ریفلجن وي نو په دې کې خو ریفلجن شته د بانډ پیر او د بانډ پیر شته خو دومره نشته لکه څومره چې په ریفلجن کې په لون پیر کې وي نو دې سټرکچر ته موږ څه وایو ټیټراهیډرل سټرکچر ټیټرا فورته وي ټیټراهیډرل سټرکچر او د دې دوانو په منځ کې وباڼ انګل څومره وي 109.5 یعنی زموږ سره میثین مالیکول دی د میثین مالیکول ته به د دې سټرکچر چې کوم دی د سټرکچر ته به ټیټراهیډرل سټرکچر وایو او په دې کې انګل دی 109.5 ډیګري دا پکې انګل دی بیا زموږ سره NH3 مالیکول دی دا زموږ سره NH3 مالیکول دی نو د NH3 مالیکول داسې سټرکچر دی دا نایټروجن دی او دا نایټروجن سره درې هایدروجن اټیچ دي او د دې سره لون پیر دی نو ما تاسو ته خبره وکړه چې کله په یو اټم کې یا په کمپاوند کې یا په مالیکول کې لون پیر دغه سره موجود وي نو دغه سټرکچر به داسې بینډ کېږي لکه داسې راماتېږي نو د دې ځای کې لون پیر دی د لون پیر الکترون او د دې بانډ پیر چې دي یعنی په دې بانډ کې چې کوم الکترون استعمال شوي دي او په دې بانډ کې چې کوم الکترون استعمال شوي نو د دې دوه بانډونو الکترون چې کوم دي او دا لون پیر چې دی د دې دوه په منځ کې ریپلجن دي نو په دغه کې داسې انګل جوړ شي داسې سټرکچر جوړ شوی دی دا چا د NH3 او دې سټرکچر ته به موږ کوم سټرکچر وایو ټرایګونل پیرامډل دې سټرکچر ته به کوم سټرکچر وایو ټرایګونل پیرامډل زموږ سره ټرایګونل پیرامډل داسې سټرکچر دی یو داسې دی بل داسې دی بل داسې دې سټرکچر ته وګورئ دا زموږ سره ټرایګونل پیرامډل سټرکچر دی ها او دا زموږ سره د واټر سټرکچر دی داسې د واټر سټرکچر دی یا داسې د واټر سټرکچر دی او لینیر خو دا زموږ سره د CO2 مالیکول سټرکچر دی بیا زموږ سره BCl3 دی BCl3 مالیکول زموږ سره سټرکچر داسې دی د سره لون پیر هم نشته چې لون پیر نشته نو بیا به سټرکچر د دې نه داسې راځي که فرض کړه د دې سره لون پیر نه وي د دې سټرکچر به هم داسې وي خو د دې سره لون پیر دی د لون پیر او د بانډ پیر په خپل منځ کې څه وي ریپلجن وي نو چې ریپلجن نه وي دلته لون پیر نشته نو بانډ به داسې وي او دې سټرکچر ته به موږ کم سټرکچر وایو ټرایګونل پلینر به وایو
او په دې کې به انګل څومره وي دا انګل یا دا انګل به څومره وي 120 ډیګري وي انګل وي دا خبره ذهن کې نوٹ کړئ چې زمونږ سره یو مالیکول په هغه مالیکول کې لون پیر څومره سی او نو هغومره به باڼ بینډ وي یعنی باڼ به داسې راتمات شوی وي ځکه زمونږ سره د لون پیر او لون پیر یعنی دا لون پیر او دا لون پیر دا چې کله یو بل ته مخامخ شي د دې ریپلجنسي وایي په نسبت د چا د لون پیر او د دې باڼ پیر بیا د دې لون پیر او د باڼ پیر ریپلجن بسی وایي په نسبت د چا د باڼ پیر او د باڼ پیر دا باڼ پیر دی دا باڼ پیر دی نو دې خبرې مقصد دا شو چې د لون پیر ریپلجن به د ټولو نه سی وایي کاغه لون پیر باڼ پیر وي او کاغه باڼ پیر او باڼ پیر وي که فرض که لون پیر پکې وو نو باڼ به یعنی دغه مالیکول به داسې بیل کېږي اوس بل ټاپک طرف ته ځو ډایپول انټریکشن څه ته وایي ما تاسو ته په پریویس لیکچر کې هم ډسکس کړي وو چې زمونږ سره ډایپول موږ هغه مالیکول ته وایو چې په هغې کې نیګیټیو او پازیټیو سایډ وي نو ډایپول انټریکشن به څه ته وایو دې مالیکول ته وګورئ په دې مالیکول کې پازیټیو اینډ نیګیټیو سایډ دی نو چې کله د یو مالیکول او د بل مالیکول یعنی د یو مالیکول نیګیټیو سایډ او د بل مالیکول پازیټیو سایډ د دې دوه په منځ کې چې کوم انټریکشن دی د انټریکشن ته موږ ډایپول انټریکشن وایو ډیفینیشن څنګه دی د اټریکټیو فورس بټوین د پازیټیو پول اف ون مالیکول یعنی دا پازیټیو پول دی اف ون مالیکول and the negative pole of other molecule is called a dipole interaction یا dipole forces نو دې ته به موږ ډایپول فورسز یا ډایپول انټریکشن وایو ځکه دا ډایپول دی مینز دا ډایپول مالیکول شو دا هم ډایپول مالیکول شو نو چې کله د یو مالیکول یو سایډ یعنی پازیټیو سایډ یا نیګیټیو سایډ یا د بل مالیکول یا پازیټیو یا نیګیټیو سایډ په خپل منځ کې انټریکشن وکړي خو پازیټیو او نیګیټیو سایډ به انټریکشن کوي پازیټیو او نیګیټیو نو د دې دوه په منځ کې انټریکشن شو بیا د دې دوه په منځ کې داسې انټریکشن شو یا د دې کلورین او د دې هایدروجن په منځ کې داسې انټریکشن شو بیا د دې هایدروجن او د دې کلورین په منځ کې انټریکشن شو او د دې کلورین او د دې هایدروجن په منځ کې چې کوم انټریکشن دی دا انټریکشن د انټریکشن ته به موږ څه وایو ډایپول انټریکشن دا ډایپول انټریکشن به په کوم مالیکول کې وي په پولر مالیکول کې به ډایپول انټریکشن وي ځکه خو ته موږ ډایپول انټریکشن وایو ځکه ډایپول انټریکشن به په پولر مالیکول کې او پولر مالیکول موږ په پریویس کلاس کې ډسکس کړو چې پولر مالیکول به داسې وي چې د دوی دوه په منځ کې به الکترونیګیټیوټي ډیفرنس وي یعنی الکترونیګیټیوټي به د دوه د یو بل نه مختلف وي د دې هایدروجن او د دې کلورین نو چې کله الکترونیګیټیوټي ډیفرنٹ وه نو بیا به هغه مالیکول پولر مالیکول یعنی نیګیټیو پازیټیو سایډ به وي بیا زمونږ سره بل دی هایدروجن باڼ څه ته وایي دا خبره ذهن کې کېده وایي چې زمونږ سره یو فلورین دی یو نایټروجن دی بل اکسیجن دی په پیریوډک ټیبل کې د ټولو نه سوا الکترونیګیټیوټي اټمز چې کوم دي الکترونیګیټیو اټم هغه زمونږ سره دی چې کله د باڼ پام بای hydrogen atom of one molecule and high electronegativity atom of other molecule زمنګ سره د وګورئ دا واټر مالیکول دی یو مالیکول دی دا واټر زمنګ سره بل مالیکول دی نو هایدروجن باند به موږ څه ته وایو هایدروجن باند به موږ دې ته وایو چې دا یو مالیکول دی او په دې یو مالیکول کې هاي الکترونیګیټیوټي اټمز دی نو چې کله د دې هاي الکترونیګیټیوټي اټمز او د بل مالیکول دغه هایدروجن ورته خبره ذهن کې کېده وي چې هایدروجن باند دی نه وایي ځکه دا ان د مالیکول دی د مالیکول په دن نه دی نو موږ به هایدروجن باند هغه ته وایو چې بټوین د مالیکول وي نو دا بټوین د مالیکول دی خو په دې کې به الکترونیګیټیوټي اټم مست وي هاي الکترونیګیټیوټي اټم او دا درې اټمونه دا زموږ سره هاي الکترونیګیټیوټي اټمز دي په پیریوډک ټیبل کې نو زموږ سره صرف دا درې اټم هایدروجن باند جوړي او دا چا سره به جوړي د بل مالیکول د هایدروجن سره نو دا زموږ سره اگزامپل اف هایدروجن باند بیا بل هایدروجن باند ته وګورئ زموږ سره H ته او F ته دا یو مالیکول دی
हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स دی हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स دی بیا بل مالیکول دی هغه هم زمنګ سره څه شی ایچ اف دی نو په دې ځکه کې هم هایدروجن شي په دې ځکه کې هم هایدروجن شي په دې ځکه کې هم هاي الیکټرونیګیټیوټي اټمز تا یعنی الیکټرونیګیټیو اټمز تا د دې الیکټرونیګیټیوټي سیوا ده او په دې ځکه کې هم هاي الیکټرونیګیټیو اټمز تا نو چې کله د یو مالیکول دا یو مالیکول شو دا بل مالیکول شو د دې دوه ترمنځ کوم باند جوړ شي هغه باند ته به موږ هایدروجن باند وایو نو دا خبره ذهن کې کېده وي چې هایدروجن باند به بټوین د مالیکول وي ان د مالیکول بنوي the two types of post discuss کوم تاسو ته نورم کلیر شي چې هایدروجن باند نورم ستوي یعنی نور به هم ایکسپلین شي تاسو ته دی خو ګورې دې سایت ته زمنګ سره two types of forces دي first one is called intermolecular forces او second one دی intramolecular forces نو first of all دا ډیسکس کوو intermolecular forces څه ته وایي intermolecular forces به موږ دې ته وایو چې the force of attraction between the molecules are called intermolecular forces به موږ هغه forces ته وایو چې دا به between the molecule وي نو ما تاسو خبره وکړه چې دا به تاسو ته نورم ایکسپلین شي نو زمنګ سره د هایدروجن باند څه شي دی intermolecular forces دی ځکه دا د between the molecule دی نو دا एग्जांपल زه هم راغستې شم چې between the molecule خو هایدروجن باند کې یو بل خبره هم ده چې هایدروجن باند کې ودا الکترونیګیټیو اټم مست وي خو په انټرمالیکولر فورسز کې دا مست نه دي په انټرمالیکولر فورس کې ادر دین فلورین کلورین ان اکسیجن هم کېدای شي فار ایگزامپل څه شي دی دا زمونږ سره HCl دی یو مالیکول دی دا एग्जांपल هم کېدای شي ټیک ده بیا زمونږ سره HCl یو مالیکول دی او دلته HCl دا بل مالیکول دی نو زمونږ سره دا نیگیټیو سایډ دی دا پازیټیو سایډ دی دا نیگیټیو سایډ دی دا پازیټیو سایډ دی دا نیگیټیو سایډ دی نو د پازیټیو او د نیگیټیو سایډ په منځ کې چې کوم اټریکشن دی دا بټوین د مالیکول دی نو دا اټریکشن فورس به موږ څه وایو انټر مالیکولر فورسز دا خبره ذهن کې کېده وای چې انټر مالیکولر فورسز به بټوین د مالیکول وي دا بټوین د مالیکول between the molecule بل یو دغه به زه هم یم چې موږ وایو وانډروال فورسز نو وانډروال فورسز هم between the molecule وي یعنی د مالیکول ترمنځ وي intermolecular forces is also called van der Waals forces یا هایدروجن باند چې کوم دی دا هم van der Waals forces د ټولو ته collectively called van der Waals forces وته ویل شو چاته intermolecular forces ته او بل سری هایدروجن باند ته د وانډروال فورسز هم ویل شو دا ویک فورسز دي د مالیکولو ترمنځ ده سو وانډروال فورسز نو دې ته وانډروال فورسز هم ویل شو خو دا خبره ذهن کې کېده وایي چې وانډروال فورسز با سترانګر وي پس کې په پولر مالیکول کې بټ ویکر ا نان پولر مالیکول په نان پولر مالیکول کې به ویک وي سو وانډروال فورسز بل एग्जांपल هم کې دی شي بل एग्जांपल څه شي زمونږ سره HBr دی HBr دی دلته هم HBr دی دا زمونږ سره پازیټیو سایډ دی دا نیگیټیو سایډ دی دا پازیټیو سایډ دی دا نیگیټیو سایډ دی نو پازیټیو او نیگیټیو ترمنځ د دې مالیکولو ترمنځ دا یو مالیکول دی دا بل مالیکول دی د دې ترمنځ چې کوم د اټریکټیو فورس دی دا اټریکټیو فورس دا او دا د اټریکټیو فورسز ته موږ څه وایو انټر مالیکولر فورسز بیا دویم نمبر دی انټرا مالیکولر فورسز انټرا molecular forces intramolecular forces بس ته وایو intramolecular forces بدې ته وایو چې دا between the molecule دا in the molecule the force of attraction in the molecule is called intramolecular forces for example زموږ سره H2O دی for example HCl دی HF دی HBr دی
دې ته وګورئ په دې ځای کې زمونږ سره انټرا مالیکولر فورسز څه دي زمونږ سره انټرا مالیکولر فورسز دا دي یعنی د دې اټم او د دې اټم ترمنځ چې کوم بانډ دی د بانډ ته موږ څه وایو انټرا مالیکولر فورسز نو دا خبره ذهن کې کېده وي چې انټرا مالیکولر فورسز از سټرانګر دین انټر مالیکولر فورسز بیکاز انټرا مالیکولر فورس کوم دی دا ټرو فورسز وي یعنی ټرو بانډز وي د یو ټرو بانډز جوړ کړی وي د چا ترمنځ د یو اټمز او د بل اټم ترمنځ او دوی څه چل کړی وي او بل څه شری انټر مالیکولر فورسز دا بټوین د مالیکول وي داسې نو دا سخت شو په نسبت د چا د دې بیا دې فورس هم انټرا مالیکولر فورسز وي دې فورس هم انټرا مالیکولر فورسز وي دا انټر مالیکولر فورس بټوین د مالیکول دی او دې ته موږ انټرا مالیکولر فورسز وایو دا څه شي دا ټول سری دا انټرا مالیکولر فورسز زموږ سره 4 نمبر چپټر ختم شو ان شاء الله نیکسٹ به موږ 4 نمبر چپټر سټڈی کوو د چا د 10 کلاس کیمستري